السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رب نو امید دی انشاءالله ګروپ ټول ملګري به د صحت جامه کې وي. الله مو روغ جوړ ساته. کومو ملګرو چې کینګ عبدالعزیز یونیورسټۍ ته د دراسات العلیا دپاره مطلب د ایم ایس او پی ایچ ډۍ دپاره چې عربۍ کې ورته ماجستر او دکتورا وایي هغې ته اپلای کړي وي او دا بیا خپل سټیټس ګوري. نو سټیټس کتلو طریقه دا ده، خپل موبایل کې به ګوګل کروم کولاو کړي، په هغې کې به دا ویب سایټ سرچ کړي GAFOL کوم چې دا دی دا به سرچ کړي. دا چې کله سرچ کړي داسې مخکې چې کومه صفحه کولاو شي نو دلته اولنی چې دی کوم یوزر اکاونټ او بل کې پاسورډ. په یوزر اکاونټ کې او په پاسورډ کې به داسې وکړي چې خپل جیمیل به وګوري تا کله اپلای کوله او کریټ اکاونټ کې د کوم اکاونټ جوړ کړو د هغې نه بعد بیا ستا جیمیل ته اوله کې یو SMS راغلی چې هغه SMS دغه شانتي اول کې یوزر نیم والا دا کومې هندسي دي او بیا پاسورډ والا دا به کاپي کړي. چې دا کله کاپي کړي هغه کوم چې یوزر نیم دی هغه به هلته یوزر اکاونټ کې پیسټ کړي او پاسورډ کې به هغه پاسورډ پیسټ کړي. نو د هغې نه پس به ستا هغه اکاونټ هغه اپلای چې کوم سټیټس دی هغه به کولاو شي. لکه دلته مخکې نه ما سره د دې کس دلې ما اپلای کړې ده نو د دغه مخکې نه سیو دی. نو ګوره دا زه لاګین کوم، لاګین باندې به کلیک کړي به خپله کله لاګین باندې کلیک کړي کولاو شي. د هغې نه پس بیا دغه کس چې کوم اپلای ده هغه سټیټس هغه به شو شي. اوله کې نوم، پاسپورټ نمبر، بیا پروګرام نوم، پروګرام کوډ، دا ټول. بیا اخره کې کوم چې ریکویسټ سټیټس دی مطلب دا دی که نه تم ارسال طلبک لعمادة دراسات العلیا، مطلب ستا چې کوم هغه دغه لیږلي دي خپل ډاکومنټس هغه هغې ته رسېدلي دي، ستا هغه طلب د ارسال هغه پوره شوی دی. دلته یا دا جمله مطلب چې دا کله راله ستا اپلای شوي ده کمپلیټ ده، خو که د دې نه مخکې بیا کله کله بعضې ملګرو اپلای کړي دی نو هلته هغې دلته یو جمله ورته ښیي چې القسم العلمي لا يقبل تخصصک. یا جیمیل ته مې هغه SMS راځي نو که چاته دغه SMS راغی دی مطلب دا تا کوم ډپارټمنټ کوم پروګرام سلیکټ کړی دی دغه جامعه ستا طرف نه قبلوي، ته راولږې ځانه بل سلیکټ کړه. نو هغې دپاره بیا دلته لاندې هغه کوم چې لینک یې ورکړی هغې باندې کلیک کړي کولاوې کړي. او یا بعضې چاته دلته لیکلي چې نعتذرک عن قبولک، نو د دې مطلب دا دی چې هغه تا ته خپل عذر پیش کوي، موږ معذرت خوا یو ستا د قبلېدو نه. نو دغه صورت کې بیا تا جامعه نه قبلوي. که دلته دا جمله وه ستا اپلای شوي ده که هغه لا یقبل تخصصک مطلب بیا خپل ډپارټمنټ چینج که او که نعتذرک عن قبولک نو مطلب بیا هغه تا نه قبلوي، تا ته عذر پیش کوي. نو دا درې قسمه خبرې دلته راځي. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل سټیټس هغه کتلی شئ. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاتو.